واعف عمن ظلمك. معافي وکړه هغه چاته څوک چې پتا باندې ظلم او زیاتې کوي، څوک پتا باندې ظلم او زیاتې کوي، هغه سړی معاف کا. وزدا د معافی دا صفت دا داسې صفت دی چې دا د جنتیانو صفت دی، دا د الله رب العزت په خپل صفت دی. د قیامت په ورځ باندې با یو انسان د الله رب العزت په دربار کې بار بار چغې وي، یا رب ما معاف کی، یا رب ما معاف کی. الله رب العزت د طرف نه بہت ارشاد وشي. الله رب العزت ته فرمایي زما یو بندستانه معافي غوښته، ته هغه نه معاف کوه، هغه زما واسطه درکوله چې د الله واسطه وکړه، د الله خاطر وکړه ما معاف کا. نو ته هغه ولې نه معاف کو؟ چې کله ته هغه نه معاف کو د دې مطلب دا دی چې زما د نوم ته خاطر نه کو، لہذا ته په کومه خوله نن ماته وایې چې ما معاف کا. د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل ما ته الله رب العزت یو حوض را کړی، ما ته الله رب العزت یو حوض را کړی، د هغه حوض نوم دی حوض کوثر. قرآن مجید کې الله تعالی فرمای انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبره بشک موږ تعالی حوض کوثر در کړی دی. د کوثر ډیری معنی دي، بهر حال څوک یو معنی علی څوک بل معنی علی، مختلف تفاسیر دي، لیکن یو معنی یو تفسیر پکې حوض کوثر دی. اے پیغمبر موږ تعالی حوض کوثر در کړی دی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دغه حوض صفت بیان کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د دې اوبه ډېرې زیاتې خوږې دي، د شهد نه زیاتې خوږې دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل داسې اوبه دي چې د پيو نه زیاتې سپینې دي. دا آب حیات دي، دا هغه اوبه دي چې څوک یو ځل وڅکي نو دی به بیا چرته نه مري. دا آب صحت دی چې کم سړی دا اوبه یو ځل وڅکي دی به چرته نه بیماریږي. بیا دا هغه اوبه دي چې کم سړی دا یو ځل وڅکي دا د ځوانۍ راز دی، په ده به بیا چرته بوډاتوب نه راځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د دې حوض اوبه څکل دا د جنت علامت دی چې دا سړی به جنت ته ځي. دې ته پرنالې راغلی دي، د جنت نه ورته پرنارې راغلی دي او دا حوض ډکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه سړی به زما خواله حوض کوثر ته نشي را رسېدی کم سړی نه چې څوک معافي وغواړي او دی هغه معاف نه کي. یاره ما معاف کړه، الله د رضا لپاره معافي ده نه غواړم. ا دې ته زه مړه دا د تکبر لویه نښه ده، څوک نه معاف کول. بعضې خلک وایي نه مړه غلطي کړې ده که نه، نو دا معافي د غلطۍ یي که نه، بغیر د غلطۍ نه خو څوک معافیانې نه غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته ارشاد فرمایو، صحابه ناس دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي زما صحابو الله رب العزت جنت کې یو محل تیار کړی دی او د دې محل ډیره زیاته خوبصورتي ده، د دې داسې دروازې دي، داسې کړکۍ دي، داسې ښایسته بلډینګ دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات بیان کړه چې د دې یوه خخته د سرو ده، یوه د سپینو ده، او په دې کې مختلف قسم د هغې حسن بیان کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا بلډینګ دا محل دا داسې نه دی چې دا په ځمکه باندې دی، بلکې دا په هوا کې معلق دی. دا بلډینګ دا محل دا په هوا کې معلق دی، یعنی د لاندې وته پیلر نشتا او د پاس نه سیز راز وړاند کړی نه دی، بالکل په هوا کې معلق دی. دا به د دې یو بیل حسنی او جنتیان به دې کې اوسېږي. یو صحابي وته د الله رسوله چې دا دومره په اونچایۍ کې دی او په هوا کې دی، نو دا انسانان به د څنګه ځي، دا مسلمانان به د څنګه ورنوځي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو دا مرغۍ نه چې څنګه د خپل جالو ته الوزي، دغه شان به دا جنتیان دغه محل ته الوزي. او صحابو کې دا صفتو چې کله به یو عمل واورېدو، د یو عمل فضیلت به واورېدو، نو فوراً به د هغو شوق پیدا شو چې موږ په دې باندې عمل وکړو. اے دا الله رسوله دا محل به موږ ته څنګه میلاویږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل هي آسان عمل دی، تاسو ټولې کولی شئ. اے دا الله رسول زر کو موږ ته وخیا چې عمل به وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل د دوو کسانو ورانه ده، د دوو کسانو ورانه ده او په دې کې یو ور مخکې شو او ما د الله د رضا لپاره معاف کما معاف کړي،
دا کم سړی چې را مخکې شو او دا معاف کول وکړه الله رب العزت بدل دا محل ورکړي. صحابه فورا په مجلس کې پاسې د یو د بل پسې ورغی، بل د بل پسې ما معاف کا، زر عمل شروع. عموما مونږ دا معافي دا خاص کړي دا د کشر سره، چې کشر به راځي او د مشر نه معافي غواړي، کشر به راپاسي د مشر نه معافي غواړي چې جی ما معاف کا. اگر که مشر زیاتې کړي دا غلط کانسیپټ دی، دا غلط هر چا چې ورکړی دا کانسیپټ غلط دی ورکړی. غریب برا پاسی د مالدار نه معافي غواړي، کنډری برا پاسی او د مالک مکان نه معافي غواړي چې جی ما معاف که غلطي شوی دا. مولوی صاحب راځي او د مقتدیانو نه معافي غواړي چې جی ما نه غلطي شوی دا، ما معاف کړي. په داسې مولا دي ملانتي، په داسې مولا دي یو ځل نه په کروڑ ها بار په داسې مولا دي لعنتي چې ورځم او د مقتدي پسې ورځم چې ما معاف کا. ولې دا مقتدي څه څیز دی؟ دا ستا پلار دی که ستا نیکه دی که دا چېرته داسې یو جلاد دی، څه شی دی؟ که دا ستا خدای دی؟ ډېر خلک د امامتیان نه یېرېږي، یاره بیا مې د امامتیانو وباسي، چې امامتیانو به دې وباسي چې ستا رزق ختم شو. رزق دې نه ختمېږي، مه یېرېږه. ستا رزق د مقتدي په لاس کې نه دی، ستا دا رزق د الله په لاس کې دی. دا غلط کانسیپټ دی هر چا چې ورکړی چې کشر به په هر صورت کې مشر لرازي. نه، چې ته د مشرۍ دعوه کې، چې ته د مشرۍ دعوه کې، نو بیا به د مشرۍ زی هم خپلې. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل کم سړي معافي وغوښته او د په عزت کې کمی راغی و د قیامت په ورځ باندې زه د الله حبیب د الله نبی د هغه ذمہوار یم، زمانه دې راشي بدله دی والی د خپل عزت. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم سړي معافي وغوښته او د په عزت کې کمی راغی، زمانه دې د خپل عزت بدله واخلي. زه د عزت ذمہوار یم، دی به الله رب العزت دله به الله عزت ورکوي څوک چې معافي غواړي. نو د مشر نه غلطي شوې ده، پکار دی چې دا مشر معافي وغواړي، زمانه غلطي شي ما معاف کا. ستاسو څه خیال دی؟ یو مشر ولګېدو او کشر ته ووې، مثلا زوی دی، وراره دی، خوری دی، هر اعتبار سره چې دی، او دې کشر ته ووې چې بچې زمانه په دې وخت کې غلطي شوې ده، زه نه هم پوه شوې او ما معاف کا. ستاسو څه خیال دی د دې کشر په نزدیک د په ذهن کې با د دې مشر عزت سے واقعي که کمیږي با؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمان دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه خبره کوي د ځان نه کوي، ځکه چې الله رب العزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه خبره کوي دا د ځان نه د خپل خواهش نه کوي، بلکې زمونږ د طرف نه د وحی کیږي. وس د الله رب العزت فرمان دی چې د عزت به کمیږي نه. نو عزت او ذلت څوک ورکوي بھائی؟ الله ورکوي. او الله فرمایي چې دی به عزت مني چې کم سړی په معافۍ کې پهل کوي، مخکې ورځي ما معاف کا. مونږ د دې تربیت نه خپل اولاد لور کړی دی، نه ټیچر خپل سټوډنټ لور کړی، نه مولانا صاحب خپل شاګرد لور کړی. د دې وجې نه څوک په معافۍ نه پوهېږي، هر سړی په ضد کې راځي. مړه ته څه شي؟ زه ستانه غټ طاقتور یم، ته به څه؟ زه ستانه غټ جاهل یم. هر سړی جهالت کوي. چېرته یوې خواښې خپل انګور ته ونه وی چې ته خو زما لور یې، زما بچې ما در باندې زیاتې کړې دی، زما بچې زه دې معاف کوم د الله د رضا لپاره. خیر دی که غلطي ده نه وشوه، که د دغې انګور په ځای باندې زما خپله لور وی، نو آیا ما به خپله لور معاف کولی که نه به مې معاف کولی؟ د هغې سره به زما څه سلوک وي؟ ته د معافۍ تربیت ورکه خپل بچي له. غلطي یوازې د کشرانو نه کیږي، غلطیانې د مشرانو نه هم کیږي. بعض اوقات مونږ خپل بچي ته کنځلي وکړو. ستا د بچي سره د کنځلو څومره ده چې ته خپل بچي ته کنځلي کې، وستا بچي ته کنځلي وکړې، د خولې نه د غلط لفظ وختو، دا بچی کېنوه، درته ووایه بچی دا الفاظ مالا کول مناسب نو، تا ته مې دا کنځلي وکړې، خو دا ډېره غلطه خبره وه. په دې به زما الله زمانه څونه خفه شوي، په دې به حضور محمد مصطفی
احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم سونه خبر شوی د مؤمن شان دا نه دی چې مؤمن به دروغ وي او مؤمن به کنځلي کوي. دا د مؤمن شان نه دی، دا د منافقینو صفات دي، دا د جهنميانو صفات دي چې کم سړی دروغ وي او کنځلي کوي. رښتیا وایي مونږ کو کنه په معمولی خبره څوک وینو زما لپاره مناسب نه دی نو د الفاظ ویم خاصی دا مثال درکوم. څوک وینو مړه دا خو دې سي دی لکه څه چللی مړه هسې مو ورته کنځلې وکړې لکه د ثواب دپاره مې کنځلې وکړې. ته به د هغه سړي نه اوس معافي غواړې نو دا تربیت د خپل بچي له ورکه پریکټیکلی. دا بچی کېنوه بچی دا لفظ ما ووی خو دا ما لپاره مناسب نه و، سوري ما معاف کا. ته خپل بچي ته یو ځل داسې ووایه او ته د خپل ضمیر وګوره چې ستا دا ضمیر څومره مطمئن کېږي. ستا سره په دکان کې کس کار کوي، ستا شاګرد دی غلطي دې وشوه یا ونه شوه او تا ورته غلط نوم ووایې، غلط الفاظ دې ورته ووایې، ما په دې خبره باندې لږ عمل وکړه او هغه ماشوم ته وایه بچې دی خوا راشه او بل ته ووایه ورشه په منډه باندې یو بسکټ راوړه او دا بسکټ راواله او دغه ماشوم ته یې ونیسه. بچې ماله مناسب نه و چې تا ته ما دا کنځلې کړې وي، ماله مناسب نه و چې تا ته ما دا سپکه سپوره ویلې وي. دا واله او پلیز د الله د رضا لپاره ما معاف ستاسو څه خیال دی؟ د دغه ماشوم په زړه کې به ستا څونه عزت وي چې هلکه د ده سره د خپلې غلطۍ احساس دی او دې دا غلط کار ګڼي یقینا چې زه به آینده دپاره زه به هم دا کار نه کوم. نو ته عملي ته ور مونږ بچي ته وایو کنځلې مه کوه، بچي ته وایو که نه کنځلې مه کوه بچې، کنځلې ښه شی نه دی او په خپله باندې خپلې ښځې ته کنځلې کوې، خپلې ښځې ته کنځلې کوې. وسته چې کله خپلې ښځې ته کنځلې کوې نو ستا بچې وایي زما دا پلار منافق دی. منافق څه ته وایي؟ د ده په قول او فعل کې تضادي، خبره یو شان کوي او کوي عمل یې غلطي. او وایي چې که نه ملا بل ته مسلې کوي او په خپله بیا حملې کوي. هغه دا ځای دی که نه زه تا ته هم کنځلې مه کوه په خپله یې کومه، زما په خبره کې به اثر نشته. بیا نو چې کله ته خپلې ښځې ته کنځلې کوې دا ستا پراپرټي ده، ښځه زما پراپرټي ده، بس که زه په دې باندې هر څه کومه نه دې ستا سره صرف نکاح شوي ده. څنګه چې ستا حقوق دي دغه شان د دې زنانه هم حقوق دي. څنګه چې ته انسان یې دغه شان دا زنانه هم انسان دی. څنګه چې ستا عزت نفس دی او ته د خپل عزت تحفظ غواړې، ځان له عزت غواړې، دغه شان دا زنانه هم عزت غواړي او ته هغې ته کنځلې کوې او ستا بچي اوري نو هغه بچي وایي دا بابا دروغجن دی. ځکه چې مونږ ته وایي کنځلې مه کوئ ښه شی نه دی او په خپله څه کوي لګیا دی کنځلې کوي. نو دا مونږ غلط میسج ورکو. بچې چا سره جنگ جګړه مه کوه، شدت مه کوه، شر مه کوه او په خپله باندې پلار لګیا دی او د ښځې سره جګړه کوي. دا بچي وایي چې بهي د ټولو نه معززه او مقدسه هستي خو زما د مور ده او ته زما د مور سره جګړه کې شر کې شدت کې دا جګړه کول شر کول شدت کول دا بهتر څیز دی ځکه زما پلار یې کوي. د هر ماشوم دپاره د هر بچي دپاره خپل پلار آیډیلی دا ځینې خبرې په مونږ کې جهالت دی دا مونږ تسلیمو وګورئ. زما بچې راځې به زما خپله به راځې زما نه به معافي غواړې ولې ته فرعون یې که ته ابوجهل یې ته څوک یې بهی چې ته دومره غرور کې دومره تکبر کې تعالی الله اولاد درکړی ده. د اولاد د الله رب العزت په دربار کې شکریا ادا کړه. یا الله ستا لاک لاک شکر دی تا ماله بچي راکړي دي. دا بچي ګلونه دي، دا د جنت میوه ده. ادو قدر وکا عزت وکا. ډېر جاهلان خلک داسي ناپوهه خلک داسي د بچو په قدر نه پوهېږي. بعضې داسې وکړي یو سړی دی مثلا دوه زامنې دي، دا بچی مې خوښ دی یو به ونیسي، لوریانو کې به یو لور ونیسي دا لور مې خوښه ده نو ولې دا بل په داسې چل دی دا کافر دی. انسان دی مزاجونه دي مختلف، د چا به یو شان مزاجي د چا به بل شان مزاجي. څوک به داسې په هغه کې به سخاوت سی وایي، څوک به داسې هغه به شومي لیکن عبادت گزار به ډېر زیات، څوک به داسې چې هغه به خدمت ډېر زیات کوي پیسې نشي لګولی، څوک خدمت نشي کولی لیکن پیسې لګولی شي. نو اوس صرف یو بچی نیول، ها دا زما بچی دی
او دا زما قابل بچی دی ټولي دواګانې به درته کومه قیامت پر ورځ به الله لس جواب ورکړي که تا د خپل بچی د پاره دا سوچ کې چې که بچی زما خیال وساتو جو بچی به جنت ته لاړ شي نو ولې ته څه شي ته خپل ځان ته هم لږ وګوره که نه ستا څه حیثیت دی چې ته په بچي باندې دونه بارم بیزم خرڅې دلته مولي صاحب ووې چې بھائی د مور د خپو لاندو جنت دی جو مور وس جایز او ناجایز نه ګوري خو په بچو باندې به ظلم کوي زیاتې به کوي بس زه نه خپه یم او زه نه خپه شوم اوس به ته خیرې کوم او جهنم ته به ځې یا خدایا پاکه ته خدای دا غلط سوچ دی ګوره دا ذهنونه نه وباسو پس د ځان دپاره دعا وغواړه چې الله رب العزت په تا باندې رحم وکړي ته یې نه ختې جنت او جهنم تقسیمې بس دا به جنتی او دا به جهنمی او په تا هم ځواني تېره شوې ده په تا هم دا وړوکوالی تېر شوی دی تا هم چې کله واده وکړو خپل ځان ته هم سوچ وکړه که نه وای د ممپلو پوستکي چېرته واچوم د ممپلو پوستکي چېرته واچوم چغجی راوړه چې څوک ترې نه خبرېږي په تا هم دا وخت تېر شوی دی که نه ښځه خاوند ته وایي که نه وای د ممپلو پوستکي چېرته واچوم ممپلي خو زګۍ غونډ څښاکي که نه علاقه ټول وشرمئ ماشومان یې بار وړي او څه چې کوم دی وخرلی شي هغه که نور څه نه نو دا کم هغه سور پوټه کې چې جو دا خامخا خرلی کېږي نو هغه ښځه خپل خاوند ته وایي د ممپلو پوستکي چېرته واچوم چغجی راوړه چې څوک ترې نه خبرېږي سپین کړي راوړه نو په تا هم دا ځواني تېره شوې ده تا د خپل مور او پلار سره څه سلوک کړی نن ته پلار شوې یو پلار کېږي رو دا لګیا چې بھائی زه بخمه او نه بخمه زه به دا وکړم ته خپل ځان اول صفا کا ستا معاملات څنګه دي ستا عبادات څنګه دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی معافي نه کوي وایي ما له دې حوض کوثر ته نه راځي او تا ځان نه چې کوم دی نمرود جوړ کړی دی نه زه معاف کول نه کوم ولې معاف کول ولې نه کوي نه که نه زه تره یم که نه یاره نو تره یې نوس چللی نبی علیه الصلاۃ والسلام عملی ته ور موږ له دا درس را کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی آرام فرما دی د یو ونې لاندې یو کافر راغی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام توره چې کومه ځوړنده وه هغه توره یې راواخېسته او نبی علیه الصلاۃ والسلام یې داسې په دې خېټه باندې داسې په دې توره باندې وټومبو نبی علیه الصلاۃ والسلام رایښ شو کافر و د توره نیغه کړه من یمنعک مني زمانه به دې څوک بچ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فوراً وی الله اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خولې مبارکي په دې لفظ ویلو کې دومره اثر و دغه د لاس نه تور وغورځېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوچته کړه وی من یمنعک مني تا به زمانه څوک بچ کوي وس هغه ته ستا اخلاق ته معاف کوونکې د پیغمبر د اخلاق دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته معاف میکړي و ایمان نه وړې و نه راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته معاف میکړي